دې چا هم نه ده خوښه که نه دجال چا خوښ دی لیکن دا مونږ هسې وایو ښه دا مونږ هسې وایو که نه زه درته ګرنټي در کومه تاسو فیسبوک وګورئ تاسو یوټیوب وګورئ تاسو ټیک ټاک وګورئ تاسو چې د کم دنیا کم اپلیکیشن ګورئ وګورئ د ټولو نه زیات فالوورز او د ټولو نه زیات لایک دا به د ډانس دا به د فحش ویډیوګان وي راشه چې وښیم درته که نه د شیخ ادریس صاحب بیان نه واړوه چې الله وله څونه علمیت ورکړی په خبره او په ژبه کې څونه اثر دی د مولانا طارق جمیل صاحب بیان نه واړوه د لوی لوی علماو د حرم شریف د قاریانو تلاوت چپټر دی او یو لوی بحث دی د دجال فتنه او دا به راځي الله رب العزت دې موږ د دغې فتنې نه محفوظ وساتي څوک داسې دي چې هغه وایي چې یاره زما د دجال فتنه نه ده خوښه لاس اوچت کوي چې څوک وایي چې زما د دجال فتنه نه ده خوښه هغه لاس اوچت کوي او چې څوک وایي خوښه مې ده نو هغه لاس ښکته کوي دې چا هم نه ده خوښه که نه دجال چا خوښ دی لیکن دا مونږ هسې وایو ښه دا مونږ هسې وایو که نه زه درته ګرنټي در کومه تاسو فیسبوک وګورئ تاسو یوټیوب وګورئ تاسو ټیک ټاک وګورئ تاسو چې د کم دنیا کم اپلیکیشن ګورئ وګورئ د ټولو نه زیات فالوورز او د ټولو نه زیات لایک دا به د ډانس وي دا به د فحش ویډیوګان وي راشه چې وښیم درته که نه د شیخ ادریس صاحب بیان نه واړوه چې الله وله څونه علمیت ورکړی په خبره او په ژبه کې څونه اثر دی د مولانا طارق جمیل صاحب بیان نه واړوه د لوی لوی علماو د حرم شریف د قاریانو تلاوت را واړوه د حرم شریف ویډیوګانې را واړوه هېڅ څوک پې نشته کتونکي او ته راشه چې یوه جنۍ درته معمولي غوندې کې ډانس وکړي زموږ ټول پښتانه او پنجابیان او سندیان او دا ټول چې کوم دی د هغو ملګري یي که نه یې لکه بھائی دا بېادبي دي معافي په لویو لویو ګیرو به خلک ناسي موبایل ته او ګانې به اوري نو چې ته ګانې بجانې اورې نو ته د دجال ملګری ته هسې په دې خوند کې مه پرېوځه چې زه به د دجال مخالف یم او عیسی علیه السلام به راځي او زه به یې ملګری یم او زه به د امام مهدي ملګری یم ته روغ وې ستا د زړه او د خوله وینا دي بدله ده بدله ته خپل سرچ ته وګوره چونکې دا دور دی د نیټ که نه ته خپل سرچ ته وګوره چې ستا سرچ په څه سیوا دی آیا ته د قرآن تلاوت سرچ کې آیا ته اسلامي مسائل سرچ کې آیا ته معلومات سرچ کې که آیا ته الله دې معافي وکړي نور تاسو ښه پوهیږئ څه سرچ کوئ خپل سرچ ته وګورئ که چېرې ستا دا کرداري او زما د کشر او زما د ورکوټي زما د نوجوانانو او زما د نوجوانانو جینکو دا کرداري نو بیا دجال خوشحاله دی هغه کامیاب دی هغه به یې ګټي ګټلی نه شي لیکن مونږ ورته داسې یو لاره هموارو چې بینه داسې ټیک ده د دې خپل محققین دي جي دا کم چې د دجال دا فتنې چې کم دي دا راوباسي او دا باقاعده تاسو په سرچ کوئ په یوټیوب باندې چې دجال څنګه محنت کوي څنګه خلک ځان طرف ته راولي د ټولو نه غټې لشکري دا بې واده جینکۍ او بې واده هلکان دي بې واده جینکۍ او بې واده هلکان دا به د ده سره ملګري کېږي د هغې وجه دا ده جینکۍ ورته لمسی به دا به هلکان ګیری او هلکان به لمسی دا به جینکۍ ګیری او دا نظام چلیږي روان دی لیکن آخر فتح به انشاءالله د مسلمانی دا به د مؤمن مسلمانی انشاءالله نو دا دعاګانې ځان دپاره غواړو چې یا الله د دجال له فتنې نه ما محفوظ وساتې خو محفوظ تې نه یو ګورې ښه ټول یې ګیر کړي ټول یې ګیر کړي د هر سړي جیب ته چې کوم دی موبایل رسېدلی دی او په دغه موبایل کې چې کوم دی د دجال سیسټم دی غوڼ خلک یې ګیر کړي ټول خلک یې ګیر کړي یو تنې تم نه خلاص کړي دې وجې نه زموږ استاد محترم مولانا الیاس ګومن صاحب به فرمایل الله دې په عمر کې برکت واچوي هغه فرمایل چې دا فیسبوک د دې نه اسلامي بک جوړ کړي په دې باندې د علماو بیانونه او د علماو دا خبرې په دومره شیر کړي چې خلکو ته پته ولګي چې او اسلام هم څه مذهب دی که نه ګورې څوک وزګار نه دي دیتا چې هغه دلته راځي او تا ته په جومات کې ناسي او تا ته به وایي چې ورېږه مفتي صاحب درس کوي زه به درس ته کښېنم او دې ته څوک وزګار نه دي هغه ځای ته وپسې ځې هغه ځای ته وپسې ځې کوم چې د ګناه ځای دی به انشاءالله موږ په دې موضوع باندې او مزید هم بحث